چې کله عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه جیل کنه د په جیل کې د قرآن تلاوت شروع لاسو کې کړی پرتی او مخې ته شاته انګریزان ناستیو حضرت په جیل کې د قرآن تلاوت شروع دیم یو منظرو چې سړی د انګریزانو په منځ کې د الله د کلام تلاوت شروع کې او د هغې په ګریف کې دی یو انګریز پسې راغی عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د املا باندې لاس کې خو د عطا الله شاه بس که نور دا کتاب من ولا ورته ولې وی په ما کې د جړه طاقت ختم کو نور جړلې نشم بس نور قرآن دلته من ولا زه نور جړلې نشم مرګ ته نږدې شوم چې ته دا کلام لولې نو بس زه بې ساخته شوی یم زمانه نور روح اوزي خو نور د قرآن تلاوت چې کله عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه په جیل کې د قرآن تلاوت شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان دی او یو صحابي شاګرد په کور کې قرآن لولي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې واورېده بهر ورته ولاړ دی د هغه آواز هم خوږو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام ورته لار کې ولاړ دی هغه دنده د قرآن تلاوت کوي او امام الانبیاء ورته بهر ولاړ بیا ورته وی ابو موسی اشعری تا ډیر ښکلی قرآن لوستو ما اورېدو زه ورته ولاړم هغه ورته د الله حبیبه که ما ته علم وې چې زه تلاوت کوم او ته بار ولاړ وې ما به ډېر په ښایسته اواز ویلی ما به نورم اواز ښایسته کړی خو ما ته پته نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپلې محلې نه کله نا کله را روان او د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه محلې ته به راغی چا به تپوس کو دلته څه کوئ وی دا اشاعره ډېر ښکلی قرآن لولي دا قبیله نه ده دا قرآن ډېر ښکلی لولي زه راغلم چې د دې قرآن واورم زه راغلم چې د دې نه د الله کلام واورم یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی ته فرمائی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سید القراء د قراء استاز توی ما ته سورة البینه اولولا استاز ناسته او شاگرد توی ته اولولا خکل منظر نو کله بی تلاوت استاز کو کله بی تلاوت شاگرد عجیبا خکل منظرو عجیبا خکل استازو عجیبا خکلی شاگردانو عجیبه ښکلی وخو چې په دې مخ د ځمکه تیر شوی دی ډېر ښکلی دور داسې پاک دور چې کله به قافله په لاره تلله نو یو صحابي هغه به د قافلې نه شاته روان چې د قافلې نه به څه څیز وغورځېد نو هغه به یې راغسته دا به یې بار کول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ولیدو نو سم سامان یې په ځان بار کړی دی قافلې نه پاتې شوی بیخي په سامان کې پټ دی نبی علیہ السلام ورته وایي ته خو سفینه یې ته خو کشته یې د کشتۍ مره سامان دی په ځان لوټ کړی لکه کشتۍ چې سامان اغستی وی ته خو سمه سفینه یې هغه ودرېد صحابو ته اعلان وکړو وی زما نوم به د نن نه پخوا سفینه یي ښه ما ته د خپل استاز د خولې نه سفینه نوم راوختو اس کتابونو کې دا غنوم دی سفینه رضی الله تعالی عنه سفینه کشتۍ به زما نومي ځکه دا د امام الانبیاء د مبارک خولې نه ماته وخت یو ورځ روانو نو قافله ترې نه لرې لاړله ورکه شوله ترې نو دا سفینه رضی الله تعالی عنه په ځنګل ورغی وی چې ځنګل باندې ورغی نو یو منظرې ولیده هغې منظرې چې کله دی ولید نو ځان یې حملې ته تیار کړ حمله کوله ځکه انسان یې ولیده نو چې په دی حمله کوله نو دا سفینه رضی الله تعالی عنه ورته مخامخ ودرېد وی یا ابا الحارث انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خپل تعارف کوم بیا ته خپل کار وکړه ته مثال په ما حمله کوي وکړه خو زه خپل تعارف اول کوم چې زه څوک یم د صحابه داسې تعارف ورته وایي یا ابا الحارث انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د ځنګل مشره زه ګورې غلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د نبی علیہ السلام غلام یم ګورې زه دې وپېژندمه ایک دم منظري روح بدل که
او لکۍ سنډول شروع کړو د صحابي نه مخکې شو لکه چې راځه چې زه تا ته لار ښیم چې قافلې له دې بوځم ښه مخې ته تې منظرې روان دی او د ځنګل زناور لړکۍ او صحابي ته لار کوي او په ځنګل کې روان کړي دا د قرآن شاګردان دا د امام الانبیا شاګردانو چې قرآن یې تللی داسې ښکلی دور و چې مسجد نبوي کې مدرسه و او امام الانبیا استاذ و صحابه کرام شاګردان دا هغه ماحول دی دا هغه نسبت دی چې نن دلته بیاني دې نسبت خو څه خلق پیدا کړ داسې خلق پیدا کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تپوس کی قربان ډیر ښکلی استاذ ډیر بصیرت او بصارت الله ورکړي نبی علیہ السلام نے ورځ تپوس کی وی د الله حبیبه جنت کې خو مخصوص دروازې دي کنه چا منځونه ډیر یا به منګزارو پر دروازه زی د چا روجي ډیر هغه به پر ریان دروازه زی وی دسی به پکې سوکی چې په هر دروازه بتلی شي د جنت په هر دروازه بتلی شي دسی بم سوکی د دواړو جهانو سردار ورته وی و ارجو ان تکون منهم زما امید دا دی کنه چې هغه صرف ته یو سړی چې پاره دروازه بتلی شي بل څوک نشي تتلی شي وی ته چې کله جنت ته ځې ستا د جنت د تلو ټیم راشي هر دروازه به آواز کوي مرحبا 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 په خیر علی په خیر علی په خیر علی خلک وی مدارسو څه پیدا کړل دا مدارسو پیدا کړل دا د امام الانبیا د صحبت ملګری و د سفر ملګری و د حضر ملګری و د غار ملګری و نن د مدفن ملګری دی او بیا به د محشر ملګری بیا به د حوض کوثر ملګری او بیا به د جنت ملګری نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ما جنت ولیدو خپل شاګردانو ته صحابه ته ما جنت ولیدو کلا فی المنام او فی لیلۃ المعراج امام بخاری رحمت الله علیه وایي چې که جنت لیدې شوی دی نو دوه موقع دي یا فی المنام یا فی لیلۃ المعراج یا په خوب کې نبی علیہ السلام جنت ولیدو یا د معراج په شپه ولیدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لک خپش ولې چې زه د سرم وین چې مام لیدلې وي وی ته مخه پکېږي ته ولې خپه کېږي کم جنت چې ما لیدې دی په ټولو انبیو حرام دی چې د سو پورې ورته زه نه یم تللی رومبې به ورته زه زما او بیا به نور انبیا ځي چې انبیای کرام جنت ته لاړ شي نو په ټولو امتونو جنت حرام دی چې د سو پورې ورته ابوبکر صدیق نه تللی دا د قرآن شاګردان رومبې به زه زما ابوبکر صدیقه انبیاو کې به زه زما او افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رومبې به زه زما انبیاو کې او چې کله امتیانو تله شروع شو نو زما مرګره به د ټولو نه رومبې جنت ته به ته ځې او زه به انبیاو کې رومبې ځم دا د قرآن شاګردان دی به قرآن وي د امام الانبیا خو د جنت ماحول دی د قرآن نسبت دا خو لوی نسبت دی صحابه ته وایي قربان ښکلی دور نو چې دی شاګردان نبی علیہ السلام ورو صحابه ته وایي لکل نبی رفیق د هر نبی ملګری ښه د هر نبی ملګری ورفیقی زما ملګری پیژنئ زما ملګری پیژنئ صحابه وایي چې خدای د خولې نه به د چا نوم وځي یعنی فی الجنت زما ملګری پیژنئ په جنت کې عثمان دا زما د جنت ملګری د ته وګورئ ما دی به جنت کې یو ځای یو ښه د جنت ملګری به مې عثمان تی ښه ما تا به جنت کې یو ځای یو دنیا کې شاګردان او جنت کې به مې ملګری ښه دا د قرآن ماحول